یو ورځ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ او فاطمه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته داخل شو چې ګوري رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ژاړي په سلګو سلګو ژاړي. حضرت علی صاحب پوښتنه ځنې کوي وای فداک ابي و امي ما الذي ابكاك، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما مور او پلار تر تا قربان سي پس وجه ژاړي ژړا ولیکه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي حضرت علی کله چې شپه د معراج و ز اسمانو ته وختل نو جبرائیل علی السلام ما باندې جهنم ولید نو ومل د خپل د امت اکثر زنانه په جهنم کې وي. بعضې داسې زنانه وي چې په ویښتو باندې را زوړندې وي لاندې اور تر لاندې او مغز یې په کپرۍ کې جوش وهي. بعضې داسې زنانه وي چې هغه په ژو باندې را زوړندې وي او ګرمې اوبه یې و دا حلقوم ته ورچولې. ګرمې اوبه په عربي کې حمیم ورته وایي، حمیم اوبه یې د ستوني ته ورچولې. او بعضې داسې زنانه وي چې هغه ولچکې وي ټینګې تړلې وي په زنځیرو باندې ټینګې تړلې وي، پښې په سینو باندې ټینګې تړلې وي او لاسونه یې په غاړې باندې ټینګ تړلي او ولچک وي او قسم قسم عذابونه ور باندې مسلط ولا. او بعضې داسې زنانه وي چې هغه پتیانو باندې را زوړندې وي او په زرګونو عذابونه ور باندې مسلط ول، لړمان مارانو باندې مسلط ولا. او بعضې داسې زنانه وي چې هغه سرونه یې د خنزیرانو و او نور بدن یې د خرو. او شپږم قسم داسې زنانه وي چې هغه ټول مکمل بدن و سر و بدن یې ټول د سپیانو. داسې زنانه مې ولیدلې او قسم قسم عذابونه ور باندې مسلط ول، ډېر سخت عذاب ور باندې مسلط و. نو دې وجې خپل د امت په زنانو باندې ژړا و او افسوس راځي ځکه ژاړم. فاطمه رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي حبيبي وقرة عيني ما كان أعمال هؤلاء حتى وزع عليهن العذاب. اے زما حبیبا، اے زما دستورګو یخوالی، تاسو وجه و دوی څه عمل و چې په دوی باندې دا عذاب الله ور باندې مسلط کړی و. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي اے زما لوري، هغه زنانه چې هغه په وشتانو باندې را زوړنده و هغه زنانه و چې په هغه دنیا کې خپل د ویښتانو پرده نه کوله. داسې گاج به په سر و چې هغه ته چې وایه پټه ده خو چې ورنږدې به سوي ټول ویښتان به ښکاره کېدله. لکه په تیر بیان کې ما ورته ویلي و چې هغه حدیث شریف یو ټوټه د حدیث شریف ما تاسو ته ویلي و چې کاسیاتون عاریاتون، پټې به وي او لسې به وي. مطلب یې دا دی چې آزاده ورته ګوري پټې به وي، ته چې وایه شالګۍ ښه شالګۍ په سر دی، پوړنه یې ښه پوړنې په سر دی، خو چې نږدې ورسې ټول ویښتان یې ځینې ښکاري. نو خپل د ویښتانو حفاظت یې نه کوئ، خپل د ویښتانو پرده یې نه کوله. خلقو د دې ویښتان کتل، د دې ویښتان خلقو ته معلومېدل. داسې زنانه به په ورځ د قیامت په ویښتانو باندې را زوړنده وي او لاندې جهنم اور به تر لاندې وي او مغز به په کپرۍ کې جوش وهي. او دویم هغه زنانه مې ولیدل چې هغه په ژبه باندې را زوړندې وي. دا هغه زنانه چې خپل د خاوند سره بد اخلاقی کوي، بد چلنه کوي، بد رد ورته وایي، صحیح اخلاق نه ور سره کوي. خاوند خوار غریبي چې کله د مزدوري راسي نو هلته ستړی هلاکه مزدوري وکړي، دې ته نفقه وګټي، بچیانو ته نفقه وګټي، چې کله کور ته راسي کور کې باندې دې په مصیبت اخته سي. نه وړین تندی وي، نه ښه اخلاق وي، نه مینه محبت وي، نه یو ښه خبره وي، نه یو خوږه خبره وي. بس تندی به تروش نیولی وي، بد اخلاقی به ورسره کوي، بد زبانی به ورسره کوي، نه به مینه وي، نه به محبت وي، نه به الفت وي. داسې زنانه چې خاوند سره بد چلنه کوي، خاوند سره بد اخلاقی کوي، بد رد ورته وایي، خاوند ځنې پریشان وي، خاوند ورسره په تکلیف وي،
نو په ورځ د قیامت به دا زنانه په ژو باندې راځوړندوي او حمیم چې ګرم وبدي هغه به حلقوم ته ورچوي او خولې ته به ورچي او چغې بغارې به وي. درېیم هغه زنانه وه چې هغه ولچکې وي، په زنځیرو کې ټینګې تړلې وي او په اور کې پرتې وي، چغې بغارې وهلې. د هغه زنانه ده چې په دې دنیا کې د لمونځ حفاظت نه کوي، لمونځ په پابندۍ سره نه کوي او خپل پاکي لحاظ نه ساتي، د حیض د نفاس د پاکي لحاظ نه ساتي. داسې زنانه دا په ورځ د قیامت په ولچو کې په زنځیرو کې ټینګې تړلې وي او په جهنم کې به پرتې وي، چغې بغارې به وي. بعض زنانه خو بیخي لمونځ نه کوي او کومه زنانه چې لمونځ کوي هغه لمونځ بیا صحیح لمونځ نه وي، نه رکوع وي، نه سجده وي، نه ولاړه وي، نه ناسته وي، بس اسې و عادت کوي په 1 منټ 1.5 تر 2 منټو کې خپل لمونځ ټول پوره کې سلام وګرځي. نو داسې زنانه چې د لمونځ حفاظت نه کوي، خپل د پاکۍ حفاظت نه کوي، په ورځ د قیامت ولچه کې په زنځیرو کې پراته په جهنم کې به چغې بغارې وي ویلا به کوي. او څلورم هغه زنانه و چې هغه پتیانو باندې راځوړندې وي او قسم قسم عذابونه ور باندې مسلط ول، لړمان او ماران ور باندې مسلط ول. د هغه زنانه ده چې په دې دنیا کې خپل د خاوند د فرش لحاظ نه ساتي. یعنی څه مطلب؟ زنا ولې واته کوي، زنا کوله، فاحشه کوله. خاوند غریب سهار مزدوري ته ولاړ شي، خاوند څه خبر دی زما زنانه به څه کوي؟ ته خدا خیال ساتي چې زنانه په کور کې ناشته وي، ستر په پردي کې بناسته وي او دا شونډان سری کې سترګې توري کې غوژوالي په غوښ کې چارګل په پزه کې غاړکۍ واغوندي، شجامه واغوندي، کپڑے واغوندي، بازار ته روانه سي. کله د یو دکاندار سره سودا، کله د بل دکاندار سره سودا، کله د یو دکاندار سره خبري، کله د بل دکاندار سره خبري، کله د یو دکاندار سره خندا، کله د بل دکاندار سره خندا، کله ها خوا کله دی خوا، لکه لاچی غوندي بازار کې رواني او قسم قسم سپیان ورپسې او موبایل په لاس کې، کله یو ته وګوره کله بل ته وګوره کله یو ته وګوره، اخر په زنا باندې واوړي. دغه سي زنانه چې خپل د خاوند فرش لحاظ نه ساتي، زنا کوي، ورځ د قیامت به دا زنانه پتیانو باندې راځوړندوي او لاندې به عذاب ور باندې مسلط وي او چغې بغارې وي او ژړا او افسوس او فریاد وکوي. او پنځم هغه زنانه رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی و فاطمه ته فرمایي، پنځم هغه زنانه و چې هغه سرونه د خنزیرانو و او نور بدن د خرو. دا هغه زنانه چې په دې دنیا کې منانتن کذابه، چغلخوره وي او درواجنه وي. چغلخوري په زنانه کې یو عام عادت جوړ شوی دی، بعد دوی زنانه چې سره کښیني یو د بل بس خبرې سره شروع کی، چغلخوري به سره شروع کی، یو برا چوکه کی. بس هیڅ کله دانه سي کېدل چې د یو د مور دوه بچیان دوه ورونه خپل منځ کې جګړه و جنگ سره وکي، بد اخلاقی سره وکي، جګړه سره وکي، حتی تر دې پورې چې زنانه رانسي. پر دې زنانه چې رااله کوته نو بس خپل خاوند ته چغلخوري شروع کی چې ستا ورور خو داسې و او دا بد چلنې وکړله، خپل زامنو ته داسې وکړله، ستا زامن دا وکړله، او هغه بد اخلاقی شروع کی، چغلخوري شروع کی، د دوه ورونو په منځ کې بې اتفاقي راولي، جنگ و جګړه دا واقع کی. او دغه رقم کذاب درواجنه ټول ورځ بازار کې ګرځي، بیا چې مازیګر کور ته راسي، ماپښین خوا ته کور ته راسي، چې کله خاوند وای چیرې وي کور کې ولا په کور کې ورته ناسته وم، هېڅ خبره نه چیرې تللی یم، ستا د فرش حفاظت مې کړی دی او خپل د مالو حفاظت مې کړی دی، خپل د ځان حفاظت مې کړی دی، په کور کې ناسته او دې به هغه بلاوې کړي وي چې الله دې ځینې ساتي. نو دا قسم زنانه دا به سرونه د خنزیرانو وي او نور بدن به د خرو. شپږم قسم هغه زنانه و چې هغه ټول بدن د سپیانو و، دا هغه زنانه ده چې هغه نمامتون حسادتون، حسد کوون کی وي، بغض کوون کی وي، احسان کوون کی وي. خاوند لږ ادب او احترام چې وساتي، لږ عزت او قدر ورکړي، بیا په خاوند باندې احسان اړي چې ما سره دا وکړل او هغه مې کړی دي، سره مې سلوک کړی دی دا واغه. او حسادتون حسد کوون کی وي، حسد کوي، بغض ساتي د خاوند سره یا بغض ساتي نور زنانه سره. په کور کې 3-4 زنانه وي، یو زنانه د ټول کور کار هم کولای شي، خو لیکن نه کوي، حسد او بغض کوي. وای بل زنانه چې نه کوي زی هم نه کوي.
درې څلور زنانه په یو کور کې وي د یو کور ټول صفایي بنه کیږي او حالانکه چې زه د اخلاص کار وکي حسد او بغض ونه کی یو زنانه د ټول کور کار هم کولای شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی صاحب او حضرت فاطمه رضی الله عنها ته فرمایله چې دا شپږ قسم زنانه دا په جهنم کې ما ولیدلې دا زنانه چې